قربانی د حضرت آدم علیه السلام د دور نه شروع شوی و. د آدم علیه السلام زامنو قابیل او حابیل خپل قربانی پیش کړي. بیا په هر دور کې په هر مومنانو نیکو خلقو باندې هغه مختلف شکلونه مختلف صورتونه د قربانی دا لازم شوي دي. آن تر دې چې د ابراهیم علیه السلام دور راغلو. ابراهیم علیه السلام ټول ژوند قدم قدم قربانی ده. هر قسم هغه قربانی هغه ورکړي دي. د خپل جان د خپل مال د خپل وطن د خپل اولاد د هیڅ چیز هم د خدای د دین په مقابله کې هیڅ شی هم قبول کړي نه دی. الله د دین د پاره تک سور ورته ورزیدلې خپل کور کلی نه هجرت هم کړي دی. ابراهیم علیه السلام چې کله شام ته هجرت وکړو التور لبیا الله تعالی زوی ورکو اسماعیل علیه السلام. بیا ورته حکم وشو چې هغه د دې ځای نه هجرت وکړه لاړ شه مکې مکرمې ته. مکه مکرمه په دغه ځای کې یو بالکل شاړ وطن و. هېڅ قسمه انسانان نور زناور هیڅ شی پکې نه پاتې کېدلو. نه پکې د پاتې کېدلو څه اسباب اوبه نه وې نور د خوراک څه نه و. هلته لاړ خپله بیبي حضرت هاجره بیبي رضی الله عنها او خپل د غیږې ماشوم زوی اسماعیل علیه السلام چې په بوډاوالي ورله الله ورکړی هغه یې دغلته په خوشي میدان کې پرېښودل د الله په حکم او دنه واپس شام ته روان شو. بیا په دغه ځای کې الله تعالی منظور د کعبې بنا وه چې کعبه جوړه شي دغلته دغه نقشه ورته الله تعالی ور وغورځوله داسې چې دوی به هجرت وکړي. بیا به پس ابراهیم علیه السلام راشي چې کله اسماعیل علیه السلام لوی شي دوی به دلته کعبه د الله کور جوړه شي. چې کله اسماعیل علیه السلام لږ ځوان شو د 14 کالو عمر یې دی نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید. په خوب کې ولیدل چې زه د خپل زوی ذبح کوم. یو ځل بیا بل ځل په دریم ځل بیا زوی ته وویل چې زه په خوب کې اینم چې زه تا ذبح کوم. اسماعیل علیه السلام بالکل تپوس ته نه دی کړی چې ولې څه چل دی یا په دې کې به څه پیدا وي زمونږه څه حکمت دی پکې نه چې څنګه ورته پته ولګېده چې پلار ته مې د الله د طرف نه حکم فوراً ورته جواب ورکو ای زما ابا جانا چې څه حکم درته شوی هغه پوره کړه او انشاءالله تب ما د صابرینو نه عمومي. ابراهیم علیه السلام بل ورځ خپل زوی روان کو چاړی پسې راغستې ده وتله للجبین داسې په ځمکه باندې هغه سملاو داسې سملاو دا تندې چې دا نیم طرف یې دا په ځمکه باندې لګېدلی داسې په سیډ باندې هغه سملولی او چاړی وله په مرۍ باندې کېښودله خو لیکن کار یې پې کولو نه چلېدله پې نه د الله د طرف نه ورته هغه وحي راغله ای ابراهیم علیه السلام تا خپل خوب رښتیا واقعي ته خلیلی واقعي ته زما دوست دی او یو ګډ دا هغه د دغې په بدل کې راوستلی شو هغه یې ذبح کو. حضور صلی الله علیه وسلم نا حضرت زید رضی اللہ عنہ تپوسو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قربانی مونږ ولی کو
نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا ستاسو د اب ستاسو د پلار ابراهیم علیہ السلام سنت دی دا مونږ داغه په یاد کې کو هغه طریقه دا چې الله زمونږ په دې امت کې هم جاری کړی دا بیا چې د چا نصاب ور سره برابر وي یعنی قربانی به واجب وي او قربانی کینا د دې قسمه خلق مبارک حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی دې فلا یقربن مصلانا دوی دې زمونږ عیدګاه ته دې اړو راښکاره کیږي د مانزه زید دې اړو دوی زمونږ راښکاره کیږي نه او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه ورځو کې د قربانۍ نه لوی عمل بل نشته د قربانۍ نه افضل عمل بل نشته او صرف صله رحمي چې د ذات نبی غوره د خپل خپلوانو سره ښکلی تعلق ساتل په دغه د قربانۍ په ورځو کې د قربانۍ نه افضل عمل بل نشته مگر صرف صله رحمي حضرت فاطمه بی بی رضی الله عنها د نبی علیہ السلام فرمائی اے فاطمه راشد خپل قربانۍ خواته د دې اول قطره چې د دې ساروي زمګي ته ورسیږي د وینې هغه نه مخکې به الله تعالی ستا ټول ګناهونه معاف کړي مغفرت به درله کړي او بیا ورته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ساروی او یا چند به خدای درون کی او ستا په عمل نامه کې به کیږي په کومه تله کې چې ستا عملونه خدای پاک جو کی د قیامت په ورځ تلی درله نو دغه ساروی به درله او یا ګنا درون کی او په دغه چابړي کې به درله کیږي د نیکو اعمالو په هغې چابړي کې به درله کیږي بیا د دې قربانۍ مختلف هغه مسائل دي اول ځان په دې پوه کول د دې ورځې چې دي نو دا لسم ذوالحجه لسم ورځ د ذوالحجې د میاشت موږ ورته د لوی اختر دا ورځ وایو او بیا یو لسمه یعنې د اختر دویمه ورځ او بیا دولسمه یعنې د اختر دریمه ورځ د اختر د درېمې ورځې د نور د پرېوتلو پورې قرباني کیږي دا درې ورځې د قربانۍ دپاره دي که په دې درې ورځو کې یو نارینا یا یو زنانه دوی سره هغه نصاب برابر شو که په دویمه ورځ برابر شو که په درېیمه ورځ یا که په اولنۍ ورځ نو په دوی باندې قربانی واجب وي چې عاقل وي بالغ وي مسلمان وي که بیا نارینه وي او که زنانه او چې په دې درې ورځو کې ورسره نصاب برابر شو نو قربانی به واجب ده قربانی به کوي نصاب د دې دپاره چې دی نو هغه ده که چرته د چا سره خالص سره وي خالص سرو نه مراد ده چې سپین زر ور سره بالکل نشته پیسې ور سره بالکل نشته پچای قرضه هم نشته او تجارتی سامان ور سره هم نشته خو بس دغه یو دغه تند او سره دی ور سره نو په دغه صورت کې بیا هغه 9 تولې نصاب دی او که چردا د چا سره پیسې وي یا سپین زر وي بیا که سره ور سره لګ دی او که ډېر
که یو توله ولې نه ده که نیمه توله ولې نه ده خو بیا به د سرو زرو نصاب ته نه ګوري بلکې بیا به د سپینو زرو نصاب ته کتلی کېږي او د سپینو زرو نصاب دا 52 تولې 52 نیمې تولې نو مثلا د یوې زنانه سره نیمه توله سره زر دي زر ور سره روپۍ دي چې د دې نیمې تولې معلومات یې وکړل وی چې دا په 15,000 ده او زر ور سره روپۍ دي نو ګویا کې د دې سره ټول یو 15,000 روپۍ شو نو که دا یو 15,000 روپۍ که دی باندې 52 نیمې تولې سپین زر کېږي نو دا یو 15,000 روپۍ نصاب دی بیا او که پې نه کېږي جو بیا نصاب نه دی او د سپینو زرو قیمت د هغې معلومات مو کړي د دغې 52 تولو 52 نیمو تولو سپینو زرو قیمت تقریبا 15,000 روپۍ راځي نو چې د چا سره 15,000 روپۍ نغدې پرتې دي یې په چا باندې قرضه ده یا ور سره د دې تجارتي سامان دی لکه یو دکاندار دی په دکان کې د 15,000 روپو یا د دې نه زیات سودا پرته ده یا نور بیپاری دی مثال د گاډو یا د سارو یا د نور څه څیزونو او د ده سره دغه د کوم څیز بیپار چې کوي نو هغه څیزونه ور سره د 15,000 روپو یا د دې نه سیوا موجود دي نو دی بیا صاحب النصاب دی قربانی به واجب ده دغه رنګې زنانه یو توله سره زر دي ور سره زما سره 200 روپۍ دي 300 روپۍ دي نو یو طرف ته 200 یو طرف ته یو توله 1 لاکو د پاسه ده نو دا خو د 15,000 روپو د پاسه شوي نو په دې باندې قرباني واجب ده یا که پیسې ور سره بالکل نشته خو یو ګوتۍ ور سره د سپینو زرو ده نو بیا به ما هغې سرو زرو 2 تولو ته نه ګورې بلکې د سپینو زرو هغې نصاب ته به ګورې نو یو ګوتۍ د سپینو زرو مثلا د 100 روپو ده او یو توله ور سره سره زر دي نو بیا هم دا نصاب ته رسیږي نو قرباني به کوي نو د خپل مال دولت د خپل ملکیت جانچ پړتال دغه رنګې بیا د چا سره د ضرورت نه سیوا کپړې وي جامې وي یا د ضرورت نه زیات د دوی په ملکیت کې سلوخي لرګي نور څیزونه پراته دي چې ټول کال ورته ضرورت نه راځي ضرورت نه سیوا هغه وي چې غون کال پې تیر شي او یو پیرم دا جامې وانه ګوري ټول کال پې تیر شي یو پیرم دغه پیزار په خپو نه کي د دغې ضرورت پکې را نه شي چې د ضرورت نه سیوا سامانونه سره زر سپین زر نغدې پیسې قرضه په چا باندې د تجارت سامان یا د ضرورت نه سیوا نور څیزونه چې د دې ټول په ټوله قیمت 15,000 روپو ته رسېدلو نو که دا نارینه دی او که دا زنانه نو دوی صاحب نصاب دی په دوی باندې قرباني واجب ده او که د چا مال دې ته نه رسېدلو نو دی بیا صاحب نصاب نه دی په ده باندې بیا قرباني نشته د اختر په اوله ورځ یو سړی غریب و نه ور سره خو د اختر په 2مه ورځ بیا نصاب ته رسېدله خبره بیا ور سره نصاب برابر او بیا به هم قرباني واجب ده بس په دغې 2مه ورځ د ځان له بندوبست وکړي او قرباني دې وکړي که 2 ورځې ور سره نصاب نو مکمل په 3مه ورځ ور سره بیا راغلې پیسې نو بیا به په 3مه ورځ باندې کوي او د 3مه ورځې د ماښام د بانګ پورې یعنی د نور د پریوتو پورې
دې صاحب نصاب نشو نو بیا به قرباني نشته. نو عام طور په کورونو کې مشر نارینوي یا څوک وي نو د هغه په نوم باندې یو قرباني وکړو. نو خپل جانچ پړتال په کور کې وکړو چې یو قرباني کې نو په دې کور کې یو هغه زنانا یا هغه نارینه وګوره چې هغه صاحب نصاب وي. نو هغه غوښې ټولې په شریکه ځان له بیا وخورئ. خو دا قرباني د هغې چا په نامه وکړه چې په چا باندې ده، ځکه په دې نفلي باندې به درته دومره ثواب میلاو نه شي چې په هغې فرض واجب پرېښودلو باندې څومره ګناه دی بیا. نو قربانی به مو کې الټا تاوان به د آخرت مو کې. او بل په دې سره الله تعالی دا چری تاوان نه ګڼل، بلکې دا خدای پاک تخپل غیرت ظاهرول. خدای غیرتی ذات دی. څوک چې خدای پاک تخپل غیرت ظاهری چې خدای ستا په حکم زه د هر شیز نه تېرېدلی شم، ستا په حکم زه د خپل هر قسم خواهش باندې چړه راښکلی شم. نو الله ډېر غیرتی ذات دی. د چری هم داسې بنده بې سوکه کوي نه، داسې بنده چری تاواني کوي نه، چری د نقصان ته یې هغه نه ورکوي. بیا انشاءالله نورې مسلې چې دي نو دا شپه دوه به کوو انشاءالله.